سوال دا دی چې توبه چې دا تر کومه وخته پورې د سړي قبلي ځکه چې په انسانانو کې دوه قسمه دي، یو مسلمانان دي او یو کفار دي. نو د کافر توبه چې دا هغه تر کومه وخته پورې قبليږي او د مسلمان توبه چې دا هغه تر کومه وخته پورې قبليږي. قران کریم د دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومی. رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دی چې کم خلق چې په غلطه او په جهل سلا ګناه وکي، ځکه چې ګناه سړی کوي نو دغه وخت کې جاهلی کپوی مینو عقل ته سلب شي د ګناه په وخت کې، کډیر پوی می نو د ګناه په وخت کې د عقل سلب شي، جاهل شي. الله فرمایي چې انما التوبه علی الله خبر دادا بل نه دا چې قبول د توبه علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله فرمایي چې ما په ځان باندې تفضلا لازمه کړی دا يعملون السوء بجهاله، کم خلق چې گناہوں کی پنا پویا بات گناہ وکړو پوی نو کپوی مو ما در تارزو کو چې د گناہ په وخت کې سړی نه عقل لاړ شي. د دې داسې مثال دی لکه یو عالم هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد مت سا کور ته بچراغ نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو، نو هغه شراب به اسکل او بیا به باجر واغستا، نو ټول شپه به د باجغه ګولا او خزه به ځان ته ګډولا، سار به بیا ټیک. امتحان او ابتلاء رااله، یو فقیر ولار دے په دروازه کې خز خیر ورو لګلو، اوه خیر نه اله پیسې ورو لګلې نه اله، خز ورته وی چې نو سغواړي چې دلته ولاړي، ورته وی بیبي او تپوس در نه کومه که صحیح جواب دی راکو مهرباني بدی. ایوی وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وری،
تا د خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت په نورید اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چې یو کرامت ته او یو کشف کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده کرامت او کشف یو شی بزرگان چې دي ناغی ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وری امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا باو 10 کولو د ورته داسې وکړه نو حدیث کې راځي چې دا 10 ابو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تويږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تويږي او د سر مس سره د سر ګناه تويږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تويږي نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخلا زکه چې زه چاته ګورم او داغه او 10 کې ګناه وینم نو سړی را تسپک بیا ښکاری نو د دې وجنه د علم رانه لري کچه ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکار نشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند اگر چې زمونږ په پاکستان کې عرب بلاش تده خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دمرا نو په حدیث نه پوهېدو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم او محدثانه رنگ خود سکه داغه قیاس داسې او قیاس چې هغه ته د خپل وخت مجتهدین حیران اس قیاس دائمه مجتهدین دا اوس یو بل علم دی تپوسو شو د علماونا چې یو دوه کس دي د شپې ود شو چې سار را پاسې ده پایو مرګري د شپې او د سوړېدل اوس وبنشتا چې دا یو په ولامبي او دا بل په او د سکی او سوال دلته د سحر د منظم دی منځ به څنګه چل کی مسله دا ده چې وبني تیمم به وای نو تیمم خودوارو والو اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي ما په خبرو پوهیږئ تیمم خود به او بود نشتوالی د وجه دواړو والو پچا چا د سوړېدل او دم تیمم والو او څوک چې اسیو اغم تیمم والو او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې پچاو د سوړېدل دا به کوي او کدا بل چې تیمم والے د بیا د سید وجه دا به امامت کوي دا وخت ټول مليانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بیا د سید وجه تیمم والے
زکه چې هغه پچاو د سوړېدلې دی هغه خو ډېر پلیت ټول مليانو فتوی زکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې فتوی ورکول خو آسان کار دی ډېر خلق به درته پیدا شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبر رااله هغه وی چې امامتی به دغه سړی کوي چې دا پچاو د سوړېدلې او تیمم والے دا به مخکې امامت کوي دا چا چې د بیا د سید وجه تیمم والے دی دی به امامت نه کوي اوس عقل دا وی چې به یو سړی اسی بیا د سید تیمم والو نو د دا پاکی خو خدا په نسبت داغه چا چې په غسل کې او تیمم والی تاسو عقل بم دامت امام صاحب نو وجه تاسو شو چې هغه سړی به ول امامتی کوي چې کوم سړی باندې او د سوړېدل او تیمم والی امام صاحب ورته فرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې اوغه تیمم والو د دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله دا کامل پاکواله او د بیا د سید وجه چې تا تیمم والے ده دا ناقص پاکواله ده د عارض د وجه دتا منس پیروا او جنوب چې تیمم والے دا طهارت مستقله ده نو مخ کې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سړی به نه کوي چې څوک عارضی پاکي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پويږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران نو عرض مې داو چې مونږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په غلارم نه یو تیر شي والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق پالار نه تیر او پویګین پیدا هغه خلق هم نن را پاسی وي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه پی کم چنن دیارله سو کال مخکې تیر شوی دی او یو نیم سو کال د پیغمبر نرستو عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شي دا په حدیث کوي او بس او په بازار د نابینا او جوهریان او خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو رون جوهری چې په دکان ناشتي اغلا کنجکه پلاس اغلا کنجکه پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نړون بداوي چې دا درې واړه جوړیو شي ځکه رون د گوهر او د کنجکه استمیز نشي نو عرض میں داو چې باس د توبې گویا د غلطۍ په وخت کې کپوی هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې ز په دلاره تیرې دمه بیبي او استاد خاون می ولیدو تقریر کولو خو رحمت په نه ورید اخذ ورته وی چې ملنګ داس چل دی چې استاد خبر سره څه کار دی ز خپل لار لنډوا هغه وی ز زمنه تر هغه پوری چې ترسو پوری دی دا حال نه وي
ورته وی چې نزه او خامخا پختنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشی ما د شراب او جام ورته تیار کړي هغه اوس کی او بیا ټول شپه دی باجغه گئی او زه ورته غړېږم ملنګوي چو دا وجدا چې د چرته بیان کوي نو رحمت په نوري کتا سو خیالو کوي کنه مونږ په تقریرونو سمره کی دنیا ته ډکا دنیا عام جلسے خلات سکے چې پر ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دی او درس قرآن دی او پلانې دی او اثر پچا ټس نه مس نه کی دا وجه څه وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمون خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپل نه کو نو د دې وجنه په بل چام اثر زمون خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان کې اثر وی او دنیا لیونه کوي کوم اثر چې سړی باندې پخپل شوی چا باندې چې پخپل اثر نه شوی هغه باندې د بل چا باندې داغه خبر اثر نه یو بزرگ ته چا سړی راوستوي دا زوی می ګوړه خوري نصیحت ورته کوي سبا راواله سبا چې راوستو ورته بچیا ګوړه مخوره ویل خجوي دا خبره دې پرون ورته جیولې نه کول وی پرون ما خپل ګوړه خوړلې نو کده ته مې ویلې نو په دې بیا څه اثر کړي نن ما ګوړه نه دا خوړلې نن مې زکه ورکړه نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلوه بمحراب و منبر میں کنات چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند دا واعظان په منبر ولاړ باندې او صاحب لوی جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند چې خلوت تلار شي بیا څه کوي الته بیا پته ولګا نو عرض میں داو عزیزان چې د بزرگ تپوس کو د خزینه چې د استا خاون ل چې دا کټوره په لاس کې د شراب ور کې د څو وای وې دی وای چې راوړه اجام خدای غفور الرحیم دی عفو بو او بسویس ولنن بیگاله چراشی او جامو غواړي او دی وای چې خدای غفور الرحیم دی عفو بو کی نو بیبی ته به یو ټکی ورته وکي ورته وای چې سړیا خدای غفور الرحیم دی خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبار او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید الله وی پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سی بیا ته څوک خلاصول نه شي چې بیګالا حضرت راغله ده او کور ناس ته خزه ته راوړه جام خدای غفور الرحیم هغه ورته خزه سړیا خدای غفور الرحیم ده او قهار او جبارم ده ان بطش ربک لشدیدم ده ما غرک بربک الکریم قران کې خدای وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ته سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا داغه د قهر نوم نه دی لا لوی خلق چې څو وخت رونی سي داغه د خزو حال بیا ګورا
دا غي د بچو حال بیا ګورا هغه خزي چې د پډیر ناز او ادا باندې ساتلی وي هغه خزي بیا سرونه شوکي او پزمکه چکونه لګي او بادشاہي ورانش منټ کې په ورانه منټ سړی هغه جام پزمکه وويشتو او خزه ته وی چې خزه مصلا راوړه مصلا راوړو 2 رکعات نفل وک او خدای ته توبه وستا چې یا الله ز پوی نو بیا بنکو سورځ پس هغه بزرگ بیا پلار تیرے دا دا اولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناس نو چې ګوري رحمت په وری کور ته ورغه او خزه بیا دروازه او ټکولا خزه پسې پرده ورته وی چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلی وغه سي مې وکړه ورته الخزه مبارک شه د خاون توبه د خدای قبول کړه او نن چې پیراتی ردم نو د په مجلس ډیر لوی رحمتونه وره عزیزانو رحمت وردا اوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي دا پته بد مرګ نرستو لګي سړی چې لږ غوندې سات لږ غوندې घंटा نیمه घंटा په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کی او د جناب محمد رسول الله خبرې لک سات نو هغه لک سات چې ده سل زرا زل کعبه تلو کې چې څومره اجر او ثواب ده داغه نه د لک سات د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې د اغه نه دا ثواب دی ذکا شیخ سادی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا لږ وخت دا اولیاء په مجلس کې کېناستل بہترت 100 سال طاعت بیریا د 100 کالو عبادت بیریانا یو غنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب دی یو اولیاء چاته وي اوس د اولیاء تعریف بس د کوي چې اولیاء چاته وي مونږ چاته اولیاء وایو مونږ اولیاء د جیبونو ګڼ کپانو ته وایو د جیبونو ګڼ کپان چې اغي ته مونږ اولیاء وایو او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قران او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړی وي او بیا قران او حدیث ټول عمر خلق ته خود او پیو پیسہ اجرت نه اغست دین خلق ته د الله د پاره بیان کړي اولیاء دے خلق توائی نیکان دے خلق توائی اغورز یو
لیوانه غوندې راغی. ما خیالو چې دا طالب دی. مال وای لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلو. مال د کم ځای ول ستا سکار دی چې د کم دی دې سره دې سکار سکار کې لکه سوې ماته دې سره دې سکار دی چې سکار کو ګرځم را ګرځم خو یو خوب می لیدلو. نن درې مشپدا خوب درته وایم بیا زما نور ته پوسونه به زمانه نه کې زم غلې شم مال جوړ پاگل دی نه بچا څه خوب دی لیدل. ول خوب می دالی دلې چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس تی اوچت کړي دی او خلق ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته. او بیا زمون استاد دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد دې مولانا عبداللطیف صاحب نوم وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکړي. بدا خو مې ویلې دله او تا ته مې ویلو صادره داسې تاو کو مال خبره خو اور بس نور خبرې بنه کې بس لا زوان زلمه خسته سوچا ګیرا بلاړو څوره دې پس مې بیا ولیدو بسترای پوګاوه دې چوک کې مې ولیدو نو لاس نه میونیو مال تاغنه غره چرغله ویلې ما مال سکه چرته زی ول ریوان ته زما ما د کم ځای ول دا تاسو بنکه د اسمان نرالان دی او د زمکه د پاسه دغه ځای نو مال ته سم خبره ولې نکې ما تل پیمانه وایا چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای دا ما ته پته شته تو وایا پیمان چې ما ته پته شته چې زه د کم ځای ما تا ته پته شته چې ته د کم ځای زه پوه شم چوفو دی خو بل طرف ته اشاره کوي دی خو خبر خی چې زه د کم ځای زه څه خبرم چې زما خمبیر د کم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کم ځای به خخېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای ما ځکه چې زمون کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې څه د کم ځای تاسو پوه شئ دا علم اوس چا ته دی چې مونږ د کم ځای نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا غنن ندرې سوا کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبر هغه ده چې خبر لیم چې راوستم لکه ما خبر نیم چې راوستم لکه ما اوس مې کم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوره لوړه نوي ور معلومه مونږ ته څه پته ده چې کم ځای نه راوستي یو او کم ځای ته بمبوزي نو زمونږ مثال خود ړوند دی ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کم طرف ته روان کړی پته لګي نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي
یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغه خان ته تپوس کوي چې د کم ځای چې د پلاني سه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت کې دی خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دی قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زما ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر زمکه استاد ویلا قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه استاد دومره زمان ده وته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا بل سوکشتنه د اسمان نه را پریوته کده کم ده ول راځه چې درته وخه چې ستا عمر زمکه زمام د نو دیره له بوتله ول دې ځکه به ته څومره زمکه کې سملی ول دونیم غزه کې خو ول دونیم غزه زمام ده دونیم غزه ستام ده کنه دا وزره خوستانه نه کور دی وران شه دا بل ته پرې دی او ته بته دی دا غزه کې دونیم غزه زمکه ستام ده او دونیم غزه زمام په دونیم غزه کې کوته بتا ده پارم کنسته کې یو ماده پارم کی تاسو خیال راغی نور زمون څه دي خان حیران لیونه شو چو بیړه اسویم د الله والو خبره داسي وی چې په دېړه کې نه نوځي او ړه کې سورې وکي د الله والو داسي خبره اوس تما توای چې د خانه ټوله نشه په دې یو خبره داغه دماغ نه وته چې ما خود ونیم غز از مکه ده وزره جیره به خو نه ده دا زه په کوم قهر اخته نار خانی او نوابی پرېخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه نو عزیزانو هم نشینی داغه چا کوي چې کوم فقیران زه درته رښتیا وایم نن می کته د دکان مخه ته د سډل ډل روان دیو زما د بچپن په زمانہ کې به مالی ده چې دلته زمونږ یو دیره د فقیرانو ولا ورته وي د کاکشالو سایډ دلته بلوي لوی شوی ولاړې وي او دې شو لاندې به فقیران ناس او دو کانی بیا دا سیخی او لوټه په د پاسه پرتاوه پاغي کې به چای باندې کړی وي په لوټه کې هغه به سکله ونی لاندې بناس چرته بچاغه زینه بل زه تتلو نو خپل کمبل یا بلستن به چواغې نه به پړې تاو کو او ترخ کې به نیولې او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلیو نن د تبلیغی جماعت والا ته چې زګور ما زما د بچپن فقیران را یاد پیدا بروانی او بسترې به پترخ کې نیولی او ځان ته چې څوي هغه ورځ مې یو کتو نو مې درته نالم خو کم از کم په دې وخت کې بل 10 کروڑ روپے ورسره 10 کروڑ روپے نقدي اجداد پریدا آمه کتو کوار تطلمانو چې غاخي نه واوړېدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بسترای پخپله په اوګه باندې خو او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه کنه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلو هغه را نه دا شی جوړ
ما څه شعر ویل ویل تا ویلیو چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطر نشته نو زه د یار د خولې ا خوشبوئی پسې در په در ګرځم چا براته چرته ملو شي کنه او ذات مولانا سے خپل لار وه دومره لوی سره نو دا د الله توفیق دی چې چاته ورکړي داغه مهرباني ده چې پچایو خدای دې هغه مهرباني په مونږه توبه دا خلق دې توي چې غوګونه ونیسي او وای چې توبه مې ده نور په 16-15 نه چې توبه وای څه شي تا نو د توبه متعلق یو بنیادی ټکی زده کړئ ان شاء الله چې هغه به ټول ژوند کې درته کارآمد کیږي د توبه تعریف دا ده چې التوبه الندامه توبه څه ته وایي توبه وای گویا کې په خپل بدخ پیمانه کې دل د سړی نه چې څه بدو شي او دې په پیمان شي چې دا ما غلطی کړې ده دې ته توبه وای یو په بدو باندې ډټیاوېدل بد کول او هغه نه بعد دا ویل چې ما خو کړ یو دا صورت ده یو دا صورت ته چې توبه دې وکړه ګناه دې وکړه او تخپیمان شو یو دا صورت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بدو باندې سړی خپیمان شي مثلا زنا دې وکړه او ته په خپیمان شو چې فو دا دې څوک شراب دې اسکل او ته په خپیمان شو چې هوی دا دې څوک دې ته توبه وای یو دا چې شراب دې اسکل او ته چې یاره ما خو زنا دې وکړه او ته وای چې ما خو یو دا صورت اول گناہ دې وکړو ته په پیمان شوي نو التائب من الذنب كمن لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرته کړی نه اوس ګناه دې وکړو ته په باندې گویا کې غاور شوي چې دا ما ډېر خو نو داغه متعلق مسله ده چې ګناه ته خویل الګا دا شراب دی ولی اوس کړ او ته چې ما خو کړ نو پټکی کافر شو یا گویا کې زنا دی وکړه او چا درته ویلی چې الګا دا زنا دی وکړه ظالمه دا ولی او ته چې ما خو کړ نو پټکی کافر شو تاسو خیال راوي او یو دا چې ګناه دی وکړو بیا په پیمانه شو چې دا ما بد وکړ نو د دې حدیث لاندې برازي چې التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چری کړی نو توبه څه ته وایي التوبه الندامه توبه وای دیتا چې سړی په خپل بدو خپېمان شي دریم صورت دا ده چې یو سړی ګناه کوي
هغه حد ته ورسی چې د اسلام نه بار شي، په ګناه باندې غاویر وي، ګناه ورته اړو څه شي نه ښکاري. قران کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبر دې قوم ته وایا فمن یکفر بعد منکم، کدین بعد مرانه وکړو، دین بعد مرانه وکړو نو څه چل بدر سره کوم. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، کدین پس مرانه وکړو نو دس عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دس عذاب بل چاله نه ورکړي. الله دې امان راکړي. فمن یکفر بعد منکم، دین بعدم کورانه وکړو نو فإن عزیزانو په ټول قران کې چې تاسو وګورئ د دین خطرناک آیات بل نشته. چې دا الله غوندې شان، داغه غوندې قوت، داغه غوندې جلال، داغه غوندې زور، خالق کائنات ادر ته وای چې سمشا او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چالنی. نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظر تیر شوي دي، څومره نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات ده. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، په عالمین کې به مې داسې عذاب چالنی ورکړی لکه چې تعالی به در کوم کدی نه پسته ورانه. عزیزانن مونږه غرور کیو، تکبر کیو، آسمان نہ گورو، زمکہ نہ گورو. حضرت علی فرمائی یا من بدنیا ہوشتغل، یا من بدنیا ہوشتغل قد غرہ طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا ہوشتغل، اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوی رہے، په دنیا باندې دومره غاوی رہے او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوي، رسول نم بے نیاز شوي، کائنات نم بے نیاز شوي، د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوي. یا من بدنیا ہوشتغل، په دنیا کې دومره ورننوته او غرقې چار صدر نیر شو نو قد غره طول الامل. دا من چې ده دا غاور کړه دی او غدوالی د عمر د دا خیال دی چې ته په ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو باندې سری. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی، قبل څوک شته؟ ها جی ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات، ټول عمر په یو حال دا صرف د خدای ذات. دا الله د ذات نه سیوا ټول عالم حادث دی، او حادث معنا دا ده چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي. رحمان بابا یو ډېر ښکلې قصیده ده،
هغه وی اے عاقل غوګونی سماتا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا مرګ راشي ستا رضا چرته چې زه دې مړ شم د چا رضا یې چې زه مړ شم تاسو مرګ ته خوشحالي گئی چا رضا موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې مانه به تاسو کې او ډېر وګدو مراک ویلې خد د اس پملا لاس کې دا چې ستاد لاس لاندې څومره وختراله نو د وخت په سر به یو کالو مرګ عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی کني اوس چې بار لاړ شي چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه وختراله لکونه وختر نو الله ته و فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کدام خلاص شي بیا ول بیا به دې مړ کو ولکونه کاله چې تیر شي بیا به مړ کې او زما قانون داده موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام دا سی وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فناش عزیزانو دا ملائکه دا بنی آدم دا پیریان دا بادیان دا ټول کائنات با نیست و نابود شي صرف د خدای ذات په باقی وي د هیڅ شي وجود بنخکاری د هیڅ شي وجود بنخکاری دا په یو شپېلې د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي په یو شپېلې هغه د شپېلې आवाज بداسي الله دې امان راکړي چې هغه आवाज به ټول کائنات ووري او هغه आवाज به ارڅ ختم شي نن خطا یریګه د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړی نه د اسرافیل د یو شپېلې आवाज به هغه اټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي د اسمانونو دا به څه شي قرآن کے راضی یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به یوم یجعل الولدان اے پیغمبر د قیامت داسې ورځ ده چې او بغرزي پکې الکان د ډېر hebat نه بالکان پکې سپینګری شي الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګری بشي یوم یجعل الولدان شیبا الکان بس پینګری شي السماء منفطر به او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوګرځي او کان وعده مفعولا اے پیغمبر دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوی چې قیامت خو آینده راځي نو تیر شوی حال چې ده هغه ډیر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلون کې حال ده نو الله فرمای کان وعده مفعولا اے پیغمبر استاد د خدای وعده چې دا د څه ده لکه چې وړاندې دا کار شوی نو عرض مې داو چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پیغاوی رہی کم شي په دې ملک تاسو ګورئ مونږ خو په دې هوس کیو چې د چا منبر وګورو چې وای چې زم منبر وای چا د آشنا ټوټه په موټر وګورو چې وای زم وزیر وای کنه جی مونږ په دې هوس نو ته په دې هوس کې او مرګ په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي پته نه لګي چې کم ځای باندې د مړای نیسی کم ځای باندې
نو ذکر دی وی چې اے عاقل وګونی سماتا مرګل پریدي سړی خپل رضا تا د اجل سوار پتاخت بدل راشي ناګهانا بتالا شوایم تا تا پتاخت بناستی سلطنت بلګېدلې او دې ګړګړو نه بدیونی ناګهانا بدر باندې هاي ہوئی جوړ شي د اجل سوار پتاخت بدل راشي ناګهانا بتالا شوایم تا تا ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به نه لیدل هیچا تا اوفو په لاره به روان وي دفتر کې به ناست وي د ډېر غرور نه به سړی درته سړی نه ښکاري ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته چاته به خیال نه دغه مرۍ کلک کې مات گردن توڑ بخار ورته وشي اورمېږي مات شي نیغه تختۍ خوځېدی نشي خدای دې څه نشي توسې خدای دې هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر و د پاکستان ناغه جنازه چې کېده نو د دې لري ولاړ جنازه یې ونکړه خیر چې ما ترا ملو شمال ولی او دسته نو وی خندل وی رجی بس برابر نو منو مال یو ټکه درته کوما زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سړی او نواب خان نامه وخت دی وبس هغه یو بل سړی ته आवाज وکړ ماسختن ټیم ویل پلانیا راځه مونږ تیار دی هغه ورته لوزګار نه ما ورته خدا کتن مونږ ته وزګار نه نو د قیامت پر ورځ بس تا بخنه تم خدای وزګار نه نو مال کتنن د دې او مسلمان جنازه ته برابر نه وي نو قیامت کې بس تا بخنه تم خدای برابر نه څنګه چا سره وکیا غسی بدر سره کی نو عزیزانو عرض میں داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای بنده بچي یو د غرور بچي او بیا په پاکستان کې خزه مغرور اډو څوک منم زکنا چې ما هو په پاکستان کې د ډېرو خلکو ګډای پالوتو مولې دي او د ډېرو خلکو ګډای مې په کانټه کې دوه مولې دي عزیزانو دا مسله را نه پاتې کیږي د تفصیل کې در سره نظم چې پرون کم حال د دې قوم مشرانو کړي دي پرون د سینټ په انتخاباتو کې کدی قوم کی ایمان وی ایمان پکی وی او دا قوم چرته د انسانیت پلارم تیر وی پکار داده چې د اره حلقه قوم را جمع شي او خپل منبر کې نه او جمعات تیراولي چراشه او قران کې ورته سورته برات روباسي سورته برات هغه سورت ته چې د ډېر قهر نه په سر کلمه نه د لیکل قران کې د ټولو سوراتونو په سر باندې کلمې لیکلې دي بسم الله الرحمن الرحیم د سورته برات په سر کلمه نه د لیکل چوپ کې بسم الله الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معاملہ ده نو په دې صورت کې ټول باس او بیان چې د خدای د قهر او د غضب ده
نو قهر او غضب او رحم چې ده دا دواړه یو ځای کې دی نشي. نو د ډېر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه ده لیکلې چې دې کې د خدای د قهر باس. دا صورت برات ورته راوباسئ د خپلو ممبرانو ته او ورته وایه راشه په دې دواړه لاسونه کېږده اول خدای او ورپسې دې صورت برات کې چې کوم قهر او غضب ذکر دی خدای دې د خدای په دغه قهر او غضب کې دې زه ونخلم چې ما پرون چې کوم سینټ ته ووټ ورکړی ما پې پیسې نه دي اخیستې. نن ستا د ملک د ممبرانو ووټونه په شپېته لکه روپۍ خرج په لس لکه په 11 لکه سمه منډۍ لګېدلې وه. ممبر له 10 لکه روپۍ ورکوه ووټ به تاله درکړه. پرون ستا په ملک کې د مسلم لیګو د ووټ د ایمان هم پته ولګېده دا چې په ملک کې د اسلام ټیکهداران دي او په ملک کې د اسلام چغې وایي. پرون د هغه مسلم لیگ د ایمان پتم دنیا ته ولګېده. و دې کې دا قوم داسې که ایمان پکې وي دا قوم دا شرمېدلي دا بې حیا دینه پس بم تخپل منبر ته وی چې زما دا کار دی لګیو. چا چې پرون ستا غوښې خرڅې کړې پرون ستا ښځې وله ووټ ورکړی دی او دی ممبر شوی دی نو دا د ده دا ووټ خرڅول داسې دي لکه چې ستا ښځه یې خرڅه کړي. داسې ده که نه؟ پرون منډۍ لګېدلې وه. زما عزیزانو عرض مې دا و چې نن تغاوره په دې چې زه ممبر یم یا زه وزیر یم یا زما حکومت او اقتدار په لاس کې دی. اقتدار به دې په لاس کې وي او داسې غشی به دې په سینې نه نوځي چې ټول عمر به دې دغه زخم نه وینې بیږي او سټې به او وینه به نه بندي. اقتدار به در سره وي او غشی به در کې نه نوځي. خدای داسې کولی شي که نه شي؟ نو هر کله چې د دنیا اقتدار ستا په لاس کې وي او غشی دې په سینه نه نوځي نو عزیزه بې اقتدارم الله ستا په سینه غشی نه نویستی شي. نو یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل. حضرت علی فرمائی مرگ نہ راضی سڑی تا مگر پا اجل او پنیٹا راضی. والقبر صندوق العمل او قبر چه دے دا بکس دا عمل دے چه صدی کری دی دنیا کے اب محفوظ تا دا پارا پراتی اب محفوظ پراتی. دا دی وجنا خیال ہو کئی فکر ہو کئی لنڈ غندے وقت دیر لنڈ وقت پوئی بم نے او در باندے بمازی گرش پوئی بم. حدیث کے راضی چے سڑے خخشی پا قبر کنی مش پا خخ کیم پاغ باندے پا قبر کی زیڑے مازی گری نو منٹ کے بدر باندے مازی گرشی او اگا کور اصلی تا براوانے کیا بچا اوڑے بچا ما تیرا جمعہ تا استارس کرے ہو عزیزانو دیتا وحی القائی چی دا اولیاء اللہ تم کی گی دے کے بیان نورم دے انشاءاللہ بیاب کی گی واخر دعوانا ان الحمدللہ.